अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंगा په کیپا باندې ویډیوز ریکارډ کړیو دا غینه پس مونږه هیلیمټن سٹارټ کړو نو نن د هیلیمټن سیکنډ لیکچر دی تاسو به په اولنی ویډیو کې څه آیډیا شوی چې هیلیمټن څنګه مونږ یوز کوو نو باغ کې چې کوم نور مزید زموږ سره ټولز دي نو هغه مونږ څنګه یوز کوو خو دا غینه مخکې یو سټوډنټ کوېسچن کړو د کیورډ باره کې نو زه تاسو ته صرف دا کلیر کوم چې کیورډ مونږه څه ته وایو نو کیورډ هغه چیز ته مونږ وایو چې مونږ کله په سرچ بار کې څه ټایپ کوو څه لیکو نو هغې ته کیورډ وایي چې مونږ څه تم ضرورت وي او مونږ څه سرچ کوو فار ایگزامپل دا د امیزون سرچ بار دی او زه دلته یو پروډکټ لیکم یا څه لیکم نو زه به لیکم نو د هغې دپاره به زه فار ایگزامپل دا یو کیورډ دی دا ما سرچ کو دا دې ته کیورډ وایي هر هغه چیز چې مونږ دلته په سرچ بار کې لیکو که هغه د ګوګل وي که هغه د فیسبوک وي که هغه د یوټیوب وي او که هغه د امازون وي نو دغه ته کیورډ وایي کیورډ سمپل دغه مطلب دی نو اوس مونږ نن په هیلیمټن کې چې کوم نیکسټ یو ټاپک دی په هغه باندې بحث کوو نو په هیلیمټن کې مختلف اپشنز دي مونږ سره نو نن مونږ په بلیک باکس باندې خبره کوو اوس بلیک باکس به مونږ کله یوز کوو چې کله مونږ هیلیمټن یوز کوو نو دا داسې فنکشن دی څنګه چې مونږ په پروډکټ ویور په کیپا کې کوو اوس تاسو سره د یو پروډکټ آیډیا نه وي د سره د کیورډ آیډیا وي او تاسو دا ګورئ چې مونږ به څنګه په دې کې پروډکټ معلوموو نو تاسو په دې کې بلیک باکس ته چې راځئ په دې کې مختلف اپشنز دي تاسو چې دا اپلای کوئ تاسو سره مختلف پروډکټ راځي اوس په دې کې د ټول نه اول چې کوم دی مارکیټ پلیس دی نو تاسو کو دلته مارکیټ پلیس وګورئ ډېر زیات مارکیټ پلیسز دي خو په دې کې چې کوم دی دې کې یو ای مارکیټ هم ایډ کړی دلته وګورئ اخره کې د یو ای ایجنډا ده نو تاسو چې کوم کسان په یو ای کې نو هغه هم هیلیمټن یوز کولی شي پروډکټ پې ځان له معلومولی شي نو موږ به د یونایټډ سټیټ سلیکټ کوو اوس دا موږ ته وایي چې تاسو کیټګري ورکوئ نو کیټګري موږ ډېر هم سلیکټ کولی شو خو موږ به یو مین کیټګري ورکو چې هر څه کیټګري تاسو خوښوي هغه به تاسو ورکوئ اوس فار ایگزامپل دا کیټګري ما سلیکټ کړه دلته اوس دا کیټګري شوه نو تاسو سره دلته اپشن دی تاسو په دې کې ورکولی شئ کم یو چې ستاسو خوښي تاسو هغه سلیکټ کړئ دلته او بیا دغه شان ته کمپټیشن چې ورکوئ لو ورکوئ میډیم ورکوئ های ورکوئ چې هر څه هر څه تاسو خوښ هغه تاسو ورکولی شئ دلته او بیا پرایس رینج تاسو ته وایي چې د $0 نه سټارټ کېږي $30 پورې یا د 30 نه د $100 پورې یا 100 پلس کېږي تاسو په دې کې کم یو هم سلیکټ کوئ خو دا تاسو صرف د دې دپاره کوئ چې تاسو سره نه د پروډکټ آیډیا نه د هیلیمټن په استعمال باندې پوهېږئ او نه تاسو سره د کیورډ آیډیا نو تاسو په دې کې خپل کرایټیریا ولیکئ او تاسو سره بیا مختلف پروډکټ راشي اوس په دې کې زه د آنلاین نمبر اپشن کلیک کوم بیا چې کله تاسو د پرایویټ لیبل لپاره کوئ نو تاسو به د دپاره د لاندې اپشن ریونیو دپاره موږ لاندې اپشن سلیکټ کوو نو ریونیو هغه ته وایي چې څومره یو بزنس څومره په هغه کې سیل کېږي او د هغې څومره پیسې راځي د خرچې او د ایکسپنس نه علاوه ټوټل چې څومره منی تاسو ته راځي نو هغې ته ریونیو وایي نو دا به زه سلیکټ کړم تاسو چې کوم لاست والا اپشن دی دا به سلیکټ کوئ په دې کې او په دې باندې چې تاسو په سرچ باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره مختلف پروډکټ راشي زه تاسو ته دا یو ځل کوم تاسو به دلته ګورئ داسې مختلف پروډکټ به تاسو سره راشي نو اوس دا مختلف پروډکټ موږ سره د هر پروډکټ سره دلته بی ایس آر هم تاسو ته شو کوي پرایس هم تاسو ته شو کوي منتلی سیل هم تاسو ته شو کوي منتلی ریویوز او سیلرز چې کوم دي هغه هم تاسو ته شو کوي نو دا تاسو سره رینډم یو پروډکټ رال تاسو په دې باندې کرایټیریا اپلای کولی شئ دا موږ سره رینډم پروډکټ رال نو په دې باندې تاسو مختلف کرایټیریا چې کوم دا هغه تاسو بیا کتلی شئ چې تاسو ته کم پکار وي خو دا یو داسې جنرل آیډیا ده چې په دې باندې تاسو اپلای کوئ نو تاسو سره مختلف پروډکټ راشي چې کله تاسو سره د پروډکټ د کیورډ یا د پروډکټ آیډیا نه نو تاسو د سرچ کولی شئ خو دا چې تاسو کله کوئ نو دې کې تاسو سره یو بل اپشن دی ایډوانس فلټر هغه کې تاسو مزید معلومات هم ورکولی شئ څنګه موږ په کیپا کې پروډکټ فایندر یوز کوو نو هغه شان تاسو په دې کې ورکولی شئ اوس تاسو چې دلته راشئ واپس دې ته نو چې کله تاسو دلته سلیکټ کوئ دلته چې هر څه کیټګري تاسو ورکوئ په دې کې تاسو خپل ډیټا واچوئ پرایس رینج هر څه چې څومره ستاسو پکاري خو دلته چې په دې دلته سمپل دی تاسو په دې سرچ وکړئ ستاسو سره پروډکټ راشي خو دلته چې تاسو په ایډوانس باندې کلیک وکړئ په ایډوانس کې تاسو سره یو څو ضروري دلته تاسو کیټګري او سب کیټګري ورکولی شئ او نمبر اف سیلر ورکولی شئ موږ د هغه دپاره نمبر اف سیلر ډېر کم ورکوو صحیح ده په پرایویټ لیبل دپاره او دلته تاسو پرایس هم سلیکټ کولی شئ چې کم از کم څومره پرایس وي او سیوای څومره پرایس وي او دلته تاسو ریویو ورکولی شئ چې موږ ریویو په هغه حساب سره ورکوو چې کم څومره موږ انویسټمنټ کوو او موږ کم ریویو والا کس سره مقابله کولی شو دا به تاسو په هغه حساب سره ورکوئ دا شان ته چې کوم پرایس چې کوم چینج راځي نو هغه تاسو ورکولی شئ چې مینیمم پکې څومره چینج راځي او سیوا پکې څومره چینج راشي بیا ریویو ریټنګ چې کوم دی هغه تاسو ورکولی شئ په دې کې منتلی ریونیو چې کوم دی بی ایس آر تاسو ورکولی شئ چې کوم ضروري چیزونه دي او سیلز چینج چې کوم دی او شپینګ سایز دی په دې کې او منتلی سیلز دی په یونټ
او دا شانته ویټ دی په دې کې او په پیلمنټ دی دا شانته نمبر اف ایمیجز دی ویریشن دی نو چې کوم ضروري تاسو معلومات نو تاسو دلته په دې ایڈوانس کې به باندې کلیک کولی شئ په دې کې تاسو خپل کرایټیریا پټ کولی شئ تاسو سره هغې سره نور چې کوم مزید کرایټیریا او نور چې کوم تاسو د خپل غوښې پروډکټ کوئ نو هغه تاسو راځي او کو سمپل تاسو اپلای کوئ نو باقي صرف تاسو یو څو چیزونه ورکړي مارکیټ پلیس هم ورکړي او ریونیو او دا چیزو پرایس هم ورکړي نو هغې مطابق پروډکټ راشي او چې کله تاسو د ایڈوانس کرایټیریا کې تاسو خپل ډیټا پټ کړئ نو تاسو سره به داسې پروډکټ راشي چې هغه به ډېر ستاسو د کرایټیریا مطابق په هغې کې به مزید معلومات هم تاسو ایډ کړئ نو دا چې د بلیک باکس چې کوم دی دا تاسو لپاره اسان دی او په دې کې بل دا دی چې موږ کیورډ هم کمپیټیټر نیچ دا ټول چیزونه معلومولی شو چې کله موږ پرایویټ لیبل ډیټیلز ایکسپلین کوو نو بیا کمپیټیټرز نیچ کیورډز دا څه دي نو دا او د دې څه مطلب دی نو دا به موږ ایکسپلین کوو خو دا چې کله تاسو لینکډین یوز کوئ نو دا تاسو ته ما یو سمپل طریقه وښوسته چې په دې ته تاسو سره د پروډکټ آیډیا نه نو تاسو کیټګري ورکوئ او دغه شانته پرایس رینج چې کوم ضروري معلومات دي او منتلی ریونیو نو تاسو سره به یو سمپل پروډکټ راشي هغه کې بیا تاسو مزید هانټینګ کولی شئ د ځان لپاره پروډکټ کتی شئ نو دا یو جنرل کرایټیریا تاسو دلته نه په اسانۍ سره چې کله تاسو سره د کیورډ آیډیا نه او دا شان د پروډکټ آیډیا څه نه نو تاسو په اسانۍ سره په دې کې خپل کرایټیریا مطابق پروډکټ معلومولی شي بیا په دې کې دا سمپل چې کوم دی سمپل کې دلته دا څو چیزونه دا اپلای کې تاسو سره پروډکټ راشي په سرچ باندې کلیک وکړئ او کنه تاسو لږ مزید معلومات ورکوئ نو بیا په دې ایڈوانس کرایټیریا باندې کلیک وکړئ تاسو سره به اوپن شي نو تاسو به کې نور مزید معلومات هم ورکولی شئ بیا اوس د هیلیم 10 چې څومره اپشنز دي دا به موږ وایو چې څومره موږ سره په دې کې ټولز دي هغه به موږ څه دپاره یوز کوو خو دا ډېر اسان دي تاسو په سمپل طریقې سره دا یادولی شئ او د ده په خپله باندې پریکټیکل اپلای کړئ نو تاسو په دې باندې ستاسو ایکسپیرینس یې واقعي څومره تاسو یوز کوئ نو تاسو کوشش وکړئ دا او دا موږ زیاتره چې د دې څومره اپشنز دي فنکشنز دي هغه ټول موږ پرایویټ لیبل لپاره یوز کوو نو تاسو په خپله په دې باندې پریکټس وکړئ او دا شانته موږ د کیپ ویډیو چې کوم دي هغه ریکارډ کړي او دا په دغه پیډ ټول چې کوم پلی لیسټ په هغه کې موږ اپلوډ کوو نو دا په دې کې اپلوډ کېږي تاسو دې کې چې کوم کیپ ویډیوز دي په هغه باندې ځان پوه کړئ او دا شانته په دې هیلیم 10 ویډیو چې کوم سټارټ په دې ځان پوه کړئ او دې نه علاوه چې کوم دی موږ پری ایکسټینشن شیر کړي د پروډکټ هانټینګ لپاره کوس تاسو کیپ نه هیلیم 10 د سني دا پیډ ټولز دي نو تاسو د پری ټولز باندې چې کوم دی په دې باندې لږ هانټینګ کوئ چې تاسو په هانټینګ سره عادت شئ امازون کې مختلف پروډکټ تاسو ګورئ تاسو سره آیډیا راشي دا ما جنرالي تاسو شیر کړي سمپل پروډکټ ما په دې باندې کتلی خو تاسو په دې کې لږ ایڈوانس پروډکټ ګورئ چې تاسو ته هغه نه ډېره فایده کیږي ځکه چې اوس موږ ورو داسې چیزونه شیر کوو چې هغه تاسو ته لږ ایڈوانس لیول باندې نو هیلیم 10 څومره ویډیوز دا هغه موږ په دې کې اپلوډ کوو بیا په دې کې موږ جنګل سکاوټ هم اپلوډ کوو نو ښه دا ده چې تاسو په کیپ باندې موږ کوم ویډیوز اپلوډ کړي دي هغه د هولسیل دپاره دي او ډراپ شپینګ دپاره آنلاین اربیټراج دپاره موږ په هغه باندې پروډکټ معلومو بیا مزید چې کله موږ هولسیل کنسپټ ایکسپلین کول یا د آنلاین اربیټراج یا د ډراپ شپینګ چې هغه بالکل پریکټیکل موږ څنګه کوو دا بزنس ماډل په دې باندې موږ څنګه کار سټارټ کوو نو بیا به هلته تاسو ته نور هم کلیر شي خو تاسو چې کوم دی دا څومره پلی لیسټ دي تاسو په دې کوشش وکړئ دا ټول وګورئ په دې کې څومره پوینټس دي په هغه باندې ځان کلیر کړئ او دا شان چې کوم ویډیوز راځي په دې پیډ ټولز کې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ خپل په ترتیب سره کنټینټ ګورئ او کوشش وکړئ چې کوم نیو کسان دي چې هغه کنټینټ ختم کړي نو کنټینټ په دغه پلی لیسټ طریقې سره ګورئ اوس د هیلیم 10 ویډیوز روان دي په هیلیم 10 کې څومره کنسپټ دي هغه تاسو سره ون بای ون شیر کوم نو تاسو ته به هغه نه فایده کېږي خو ښه دا چې تاسو هغه پریکټیکل ټایم سره کوئ هم چې تاسو پکې ایکسپیرینس کېږي